بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مناسبان مقدمة القرآن الكريم كنو دين أولاد تقريبا بنزم باحث ذكر كريو نننی درس کې شپږم مبحث او نور د هغې ترڅنګ مباحث ذکر کوو. شپږم مبحث دی په بیان د هغه قواعدو کې چې کومو قواعدو ته مفسر احتیاج لري. دا معنا هر هغه څوک چې د قرآن کریم تفسیر کوي یو څه قواعد دي چې د هغې قواعدو ته اړتیا لري، پکار دا ده چې هغه قواعد دې زده کړي او دا د لوازمو د جملې نه دي. اول لازم دي په مفسر باندې معرفت د ضمایرو چې دی به ضمایر پیژني. ولې په ضمایرو کې ډېر پټ رازونه پراته دي او د هغې رازونو د جملې نه یو څه درته زه ذکر کوم. ضمایر چاته ویلی کېږي نو تاسو کافیه کې او نورو کتبو د نحوه کې د ضمیر تعریف داسې کړی دی چې المضمر ما وضع لمتکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکره لفظا یا معنی او یا حکما. ضمیر عامی ته ویلی کېږي چې د دې وضع راغلی وي یا د متکلم دپاره یا یې وضع د مخاطب دپاره راغلی وي او یا یې وضع د غایب دپاره راغلی وي. خو د دغې غایب ضمیر دپاره بیا ضرورت د مرجع نه دی چې دا ضمیر به مخکې چاته راجع وي. هغه مرجع بیا عام دی که هغه لفظن وي یعنی مخکې ذکر وي لفظن او طور ته دا ضمیر راجع کې او یا به دا مرجع چې دی مخکې معلن ذکر وي او یا به مولوي صاحبانو حکمن ذکر وي. خو په هر تقدیر ضمیر غایبه چې دی دا مرجع غواړي او مرجع د ضمیر غایبه دا به په یو د دغې دریو طرقو باندې ذکر وي. دا چې ضمایر د متکلم دي نو تاسو ته معلوم دي، د مخاطب ضمایر درته معلوم دي. نحو امیر کې مو ویلي انا نحنو انت انتما انتم انتې تر پایه پورې چې هر کله ضمایر دغه درې قسمه دي او ضمیر غایبه مرجع غواړي او مرجع به مخکې ذکر وي یا لفظن او یا معنن او یا حکمن. دا ضمایر مولوي صاحبانو راوړلی کېږي د څه شي لپاره؟ دې کې راز څه شی دی چې قرآن کریم کې ضمایر ذکر کېږي او ضمایر راوړلی کېږي؟ نو علماء کرام لیکي چې اهم مقصد په راوړلو د ضمایرو کې په قرآن کریم کې دا اختصار دی. څه شی دی؟ ضمایر دې لپاره راوړلی کېږي چې مقصود څه شی وي پکې؟ اختصار. او تاسو فکر وکړئ څومره اختصار دی. ډېرو ځایونو کې داسې شته الله تعالی فرمایي ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات تقریبا شل ډلې رب العالمین ذکر کوي په دې آیت کې او پای کې بیا ورپسې وایي چې اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. اعد الله لهم مغفرة دا هم ضمیر دی ګوره او دغې مخکرو ډلو جماعتونو ته راجع دی. وښکاره خبره ده چې اختصار پکې دی. که چېرته اوس دا هم ضمیر نه وایي نو خبره بیا د سره کېدله ان المسلمین والمسلمات بیا به دې ویلې
چې اعد الله للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات تر اخره پورې دا ډلې به ذکر کولې. نو کلام څومره وګړي نو د اختصار په اساس باندې ضمیر راوړل شي. نو یو بنیادی مقصود د ضمیر پر راوړلو کې چې هغه اختصار وي. او دې ځنه ګادام نه معلومه شوم تاسو ته چې د ضمیر په تعریف کې یو مونږ وایي چې د دې مرجع په مخ کې ذکر وي لفظا. نو دا هم ضمیر دی. ګوره دا څومره ډلې چې مخ کې ذکر شوی په لفظ کې ذکر دی او دا هم ضمیر مرتراجع کړی دی. او یا د دې لپاره نورې نمونې هم شته دی مولوي صاحبانو، لکه رب العالمین فرمایي ونادى نوح ابنه. دا ابنه کې ګوره ضمیر راغلی دی او راجع دی چاته؟ نوح علیہ السلام ته بیرته. او نوح ګوره په قرآن کریم کې ذکر دی، لفظا ذکر دی. نو مرجع چې دی دا به کله لفظا ذکر وي او ته به ورته ضمیر راجع کوې. کله به داسې وشي مولوي صاحبانو چې مرجع به مخکې ذکر وي معنا. معنا مطلب دا دی چې دا مرجع به کله ذکر وي په معنا مطابقي، معنا تضمني، معنا التزامي سره. مثال دا هغې څنګه دی؟ قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي اعدلوا هو اقرب للتقوى. دا اعدلوا امر دی، تاسو انصاف کوئ. هو اقرب، الله تعالی وایي دغه انصاف ډیر اقرب دی تقوا ته او ډیر نږدې دی تقوا ته. نو دا هو ضمیر راجع عدل ته دی. نو کته وایي چې هلکه عدل خو مخکې ذکر نه دی، کومه دی؟ نو وایي چې عدل مخکې ذکر دی تضمنا. په دې طریقه باندې چې مخکې ذکر د اعدلو صيغه د امر ده او مشتقی ده. او تاسو ویلي دي چې د مشتقی په ضمن کې مبدا پرته وي. د مشتقی په ضمن کې څه شی پرته وي؟ مبدا پرته وي. نو جار کله د مشتقی په ضمن کې مبدا پرته وي نو مبدا د اعدلو څه شی دی؟ عدل. او دغه هو ضمیر مونږ عدل ته راجع کوو چې کوم عدل پروت په ضمن د چا کې دی؟ د اعدلو کې دی. ګوره مرجع مخکې ذکر ده معنا. او کله به داسې وشي مولوي صاحبانو چې دا مرجع به مخکې ذکر وي حکما. د هغې دپاره هم نمونې شته او یوه نمونه د هغو نه دا ده کله چې قرآن کریم کې د میراث مسایل ذکر کېږي نو رب العالمین فرمایي ولأبویه لکل واحد منهما السدس. ولأبویه مور او پلار د میت لره هر واحد لره چې دی سدس او شپږمه برخه ده. دا رکوع د یوسیکم الله چې موږ او تاسو تلاوت کوو مولوي صاحبانو، نو په دې رکوع کې چېرته موږ او تاسو ته د میت لفظ نه دی ذکر صراحتا. او بیا مو چې ابوی ضمیر میت ته راجع دی. نو چې هر کله ضمیر میت ته راجع کوو او میت صراحتا نه دی ذکر نو ووایه چې میت حکما ذکر دی. او حکما ولې ذکر دی؟ ځکه مسله د میراث شروع ده او میراث د ژوندو نه تقسیموي. میراث چې تقسیمیږي د چا تقسیمیږي؟ د مړو. چې یو سړی مړ شه د مړینې نه بعد ورسره راولګېږي تجهیز و تکمیل نه بعد دیونې ادا کړي او د دیونو نه بعد بیا مال ورثه په خپلو کې سره تقسیموي. نو چې مال ورثه په خپلو کې تقسیموي سره نو میراث د مړو نه تقسیموي. نو ځکه موږ وایو چې ضمیر چا ته راجع دی؟ میت ته راجع دی. او دغه میت مخکې حکما ذکر دی. راځئ مولوي صاحبانو کله ناکله داسې وشي چې دا مرجع د ضمیر خو به مقدم او مخکې او وړاندې ذکر وي، دا قانون دی. خو کله داسې کېږي چې مرجع د ضمیر به متأخر وي، وروستو به وي. ضمیر به وړاندې وي او مرجع به وروستو وي.
او چې ضمیر وړاندې وي او مرجع وروستو وي نو دې ته موږ او تاسو په کتابونو کې اضمار قبل الذکر وایو. څه شی وایو؟ اضمار قبل الذکر. د مرجع د ذکر کېدو نه وړاندې دغې مرجع ته ضمیر راجع کول. لا مرجع ذکر نه ده او ته ورته ضمیر راجع کې نو دې ته اضمار قبل الذکر وایي. دغه اضمار قبل ذکر مولوي صاحبانو یو 5 ځایونه دي چې هلته روا دی او د دغې 5 ځایونو نه علاوه د 5 ځایونو نه علاوه اضمار قبل ذکر با لفظا دا روا وي. لفظا بس شي وي ولیکن داسې ځای نشي راتللی چې هلته د اضمار قبل ذکر لفظا او رتبتن دواړه وي او خلک دې ووایي چې دا مقام بیا او د عبارت بیا صحیح دی. کله داسې شوي وي چې لفظا مرجع متأخره وي ولیکن معنا متأخره نه وي، رتبتن متأخره نه وي، رتبتن مقدمه وي، لفظ کې وروستو ذکر وي او دا تنها اضمار قبل ذکر چې لفظا راغلی وي لپاره ډېرې نمونې په عربي کلام کې شته دی، دا به منلی وي. لکه مثال کې وګورئ تاسو چې د طلح و کافیه کې مو ډېر ویلي، دلته تاسو وګورئ فأوجس فی نفسه خیفة موسی. دا فأوجس اوجس صيغه د فعل ماضي ده. دا فی نفسه جاری مجرور چې دی تعلق د چا سره نیسي؟ د اوجس فعل پورې فی نفسه د آخره کې چې موسی راغلی نو دا موسی مولوي صاحبانو فاعل دی د اوجس دپاره. چې هر کله موسی فاعل دی د اوجس دپاره دا فی نفسه چې د دې موسی نه وړاندې په دې آیت کې ذکر ده نو دا ضمیر د فی نفسه چې دی دا راجع دی چا ته؟ موسی ته. اوس به ته وایې چې هلکه ضمیر د فی نفسه دي موسی ته راجع کړی دی او دا ضمیر خو ضمیر غیبه دی او مرجع متأخره ذکر ده هلته وروستو ده او دغه رنګې چې دی ضمیر دې مخکې ذکر کړی دی دې سره څه چل کوي؟ دا خو اضمار قبل ذکر دی. نو ووایې مولوي صاحبانو چې اضمار قبل ذکر لفظا دی ځکه لفظا موسی وروستو ذکر دی د فی نفسه نه خو دا اضمار قبل ذکر رتبتن نه دی. ولې؟ ځکه دا موسی فاعل دی د چا دپاره؟ د اوجسه دپاره او مرتبه د فاعل مقدمه یې په ټولو متعلقاتو د فعل باندې. مرتبه د فاعل څه شی وي؟ مقدمه یې په ټولو متعلقاتو د چا باندې؟ یا لکه د فعل سره جاري مجرور تعلق نیسي، د فعل سره مفعول به تعلق نیسي، د فعل سره د حال تعلق وي، د فعل سره د مفعول به تعلق وي، ظرف موارد څومره شیان تاسو ویلي دي دا ټول د متعلقاتو د چا نه دي؟ د فعل نه دي. خو په دې ټولو متعلقاتو د فعل کې چې دی مرتبه د فاعل چې دی دا مقدمه ده د چا نه؟ ځکه موږ تاسو ویلي دي چې فعل بغیر د فاعل راتلی نشي. هغه صرفي چې وړوکی کتاب دی موږ تاسو چې هلته شروع کوو نو هلته عبارت په دا په نظر راځي چې بدان کې فعل یک حدث اسنا پورا محدث میں باید فعل یو حدث دی او د دې لپاره د کوونکي ضرورت دی، د دې لپاره یو پیدا کوونکي ضرورت دی. نو چې هر کله فعل حدث شو د دې لپاره د کوونکي ضرورت شو نو فعل بغیر د فاعل نه راځي نه او چې فعل بغیر د فاعل نه راځي نو معلومیږي دا چې مرتبه د چا د فاعل دا په نورو متعلقاتو د فعل باندې څه شی دی؟ مقدمه ده. نو که په لفظ کې موسی وروستو ذکر دی ذکر دی ولیکن رتبه څه شی دی؟ مقدمه ده. نو د دې وجې نه اضمار قبل ذکر نه دی راغلی. پوه شوئ تاسو په دې باندې؟ او بیا یو 5 ځایه په عربي کلام کې داسې دي چې هلته اضمار قبل ذکر چې دی دا روا دی. استادانو په اشعارو کې دا 5 ځایونه راغونډول نو هغوی به وایي چې اضمار قبل ذکر په 5 ځایه روا دی. اول تنازع د بل د ربع حکم دا دی. د نعم په ضمیر کې څلورم ضمیر شان دی، پنځم هغه ضمیر دی چې بدل وي ترې ظاهره. نو دا 5 ځایونه هغه دي چې دلته اضمار قبل ذکر چې دی دا جایز دی. لکه قل هو الله احد دا هو ضمیر دی او راجع دی وروستو چا ته؟ الله کلمې د جلال ته راجع دی. نو چې دا هو ضمیر کلمې د جلال ته راجع دی نو دا اضمار قبل ذکر دی او بس دا جایز دی. ولې هو ضمیر شان دی؟ په ضمیر شان کې اضمار قبل ذکر دا جایز دی. ولې هلته موږ ترجمه نه کړو داسې نه وایو چې قل ته ووایه هو شان دا دی الله احد.
یا لکه منصبانو فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا، یا لکه بئس للظالمين بدلا، یا لکه ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. دویم منصبانو کله ناکله به داسې وشي چې ضمیر به متأخر وي، یعنی مرجع به یې نه وي، خو لیکن وروستو یو لفظ بدال وي په هغه مرجع باندې. لکه فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا اذا بلغت الحلقوم، دا بلغت ضمیر فعل دی او دې کې ضمیر دی منصبان، هغه ضمیر فاعل دی. اوس دغه ضمیر د بلغت چا ته راجع دی؟ مفسرین لیکي چې دا راجع روح ته دی. چا ته راجع دی؟ او روح مخکې ذکر نه دی، ولیکن وروستو په دې آیت کې داسې یو کلمه ذکر ده چې هغه دلالت په دې روح باندې کوي. هغه څنګه؟ فلولا اذا بلغت، چې کله ورسېږي الحلقوم مرۍ ته. څه شی ورسېږي مرۍ ته؟ ضمیر پکې دی خپله په دې دلالت کوي چې روح کله چا ته ورسېږي؟ مرۍ ته ورسېږي. نو کله داسې وي چې هغه دلالت کوي ورباندې، کله به داسې وي چې مرجع به ذکر نه وي، خو لیکن ته چې د سیاق او سباق ته وګورې خپله به درته مرجع را معلومېږي چې لکه مرجع دا ده او ضمیر راجع دی ورته. لکه كل من علیها فان، دا علیها ضمیر راغلی دی اوس مکې ته راجع دی. رب العالمین فرمایي كل من علیها، ټول هغه څوک چې په سر د دغې ځمکه باندې دي هغه فنا کېدونکي دي. نو د علیها ضمیر راجع ارض او ځمکې ته دی. ځمکه چېرته ده؟ مخکې نه ده ذکر، که تاسو ګورئ دې ایتونو کې ضمیر دې ورته څنګه راجع کړی دی؟ وایي لکه دا کلام خپله په دې دا سیاق او سباق دلالت کوي چې ضمیر راجع چاته دی؟ ارض او ځمکې ته دی. ولې؟ ځکه دا وروستو چې دا فنا راغله کل من علیها فان، هر هغه څوک چې په دغې ځمکه باندې دي هغه فاني کېدونکي دي. دا دلالت خپله په دې باندې کوي چې هلکه علیها ضمیر راجع دی ځمکې ته. یا لکه مولوي صاحبانو قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر. دا انزلناه ضمیر دی، دا چا ته راجع دی؟ قرآن کریم ته. او دا په سورت ابتدا انا انزلناه، یقینا موږ نازل کړی دا قرآن کریم فی لیلة القدر. نو ضمیر کومه دی؟ چا ته راجع دی؟ قرآن کریم ته. کومه ده مرجع د قرآن کریم؟ مخکې قرآن نه دی ذکر، نو دا خپله د سیاق ما سبب نه لاره معلومېږي چې هلکه نزول د چا دی؟ د قرآن کریم دی. نو ضمیر راجع چا ته دی؟ قرآن کریم ته. یا لکه مولوي صاحبانو دې کې تاسو وګورئ وروستو به راشي عبس وتولى ان جاءه الاعمى. عبس وتولى، عبس فعل دی، تولى فعل دی، ضمیر پکې دی، هغه ضمیر فاعل دی. او دغه ضمیر د عبس او دغه ضمیر د تولى دا راجع چاته دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. او د نبی علیہ السلام ذکر په دې صورت کې مخکې نه دی شوی، دا په صورت ابتدا عبس وتولى. نو کوم دا مرجع؟ مرجع مخکې د سیاق او د سباق نه رامعلومېږي، د واقعې نه دا رامعلومېږي چې ضمیر چاته دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راجع دی. یا لکه مولوي صاحبانو ام یقولون افتراه، ام یقولون افتراه. دا یقولون کې څه شی دی؟ ضمیر دی د جمع، او دا راجع چاته دی؟ مشرکینو ته. او دغه آیت کې مشرکین مخکې نه دي ذکر، او باوجود د دې بیا هم ضمیر د جمع د یقولون ورته څه شی کې راجع کوي. نو چې ضمیر د یقولون ورته راجع کوي نو دا د کوم ځای نه رامعلومېږي چې دا ضمیر مشرکانو ته راجع دی؟ ام یقولون افتراه، ای بل یقولون افتراه.
دا مشرکان وایي چې دا قرآن کریم نبی علیہ السلام د ځان نه جوړ کړی دی. نو ضمیر مشرکانو ته راځي سیاق و سباق من معلومیږي دا خبره چا کوله؟ مشرکانو کوله، مؤمنانو نه کوله چې قرآن کریم نبی علیہ السلام د ځان نه جوړ کړی. خو دوی به وایي چې قرآن کریم نبی علیہ السلام د ځان نه جوړ کړی، نو ضمیر هغوی ته راځي. کله ناکله داسې وشي مولوي صاحبانو چې دوه څیزونو ته ضمیر د تسمیې راځي وي او مراد د هغې نه یو وي. مراد د هغې نه یو وي. لکه رب العالمین فرمایي یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان دا ما ضمیر تسمیه ده او راځي چاته دی لؤلؤ او مرجان ته. ولیکن دې کې مراد دواړه نه دي. او تفسیر کې راشي چې د دې بحر نه دا دواړه راوځي، نه بلکې مولوي صاحبانو چې دا هما ضمیر موږ راځي که د دوو بحرونو ته یخرج راوځي منهما د دغې دواړو بحرونو نه لؤلؤ او مرجان. نو ظاهر کې خدا ده چې ضمیر د دواړو بحرونو ته راجع کړی، ولیکن دلته دا لؤلؤ چې دی مولوي صاحبانو دا د دواړو بحرونو نه راوځي، بلکې مراد دی یو بحر دی چې هغه بحر مالح دی، کوم چې نمکین بحر دی. سره د دې نه چې ضمیر مراجع کړی دواړو ته دی او مراد کې نه څه شی دی؟ دویم، کله داسې وشي چې ضمایر ذکر کېږي مولوي صاحبانو، مقصود د ضمایرو په ذکر کولو کې دا تعریف وي. یو خدا چې اختصار مقصد وي، کله داسې وشي چې مقصود تعریف وي. ضمایر ذکر کېږي، تاسو په اقسامو د معرفت کې ویلي دي چې ضمایر ټول د اقسامو د چا نه دي، د معارفو نه. او کله ناکله داسې وشي چې قرآن کریم کې دا تعریف مراد وي، خو تعریف چې راځي نو دا په عالمیت سره. تعریف په چا سره راځي؟ په عالمیت سره. دا تعریف چې په عالمیت سره راځي نو په هغې کې بیا غرض څه شی وي؟ نو یو په هغې کې غرض مولوي صاحبانو یحضر بعینه فی ذهن سامع للتعظیم. بعینه همدغه ذات چې دا ته ذکر کوي، د دغې ذات کېنول مقصود وي په ذهن د اورېدونکي کې د چا په خاطر؟ د تعظیم په خاطر باندې. مثال د هغې به څنګه وي؟ لکه محمد رسول الله. دا محمد مبتدا د مولوي صاحبانو، رسول الله خبر دی. او په دې کې چې دا محمد تصریح په اسم علمي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شوی دا، نو مقصود په دې کې څه شی دی؟ اظهار احضار د دغې نوم دی په ذهن د سامع کې. مقصود په دې کې څه شی دی؟ تعظیم. یا نن تعبیر تاسو کله داسې کوي، کله تصریح په عالم کېږي او مقصود په هغې کې څه شی وي؟ تعظیم وي. لکه د عام مواضعو د جملې نه چې تصریح په عالم شوی وي او مقصود تعظیم وي پکې، لکه داسې. کله داسې وشي مولوي صاحبانو چې مقصوده په تصریح باندې بالعالم چې نوم ذکر کېږي هغې کې مقصود اهانت وي. اهانت لکه تبت یدا ابي لهب وتب. نو دا ابو لهب ګوره کنیه ذکر کړې ده او تصریح په دغې کنیه شوې ده. مقصود په دې کې هغه تعظیم او عزت د ابو لهب نه دی، بلکې په دې کې مقصود اهانت او سپکاوی ده نه دی. نو تصریح بالعالم په دې کې دپاره د چا شوې ده؟ د اهانت شوې ده. کله تعریف راځي مولوي صاحبانو په اسم اشارې سره،
او دا تعریف چې په اسم اشاره سره راشي بغیر کې مختلف اوقات دي او یو دغه غرضونو نه مصیبان قرب نزدېکت دی دې کې نزدېکت ته اشاره وي لکه رب العالمین فرمایي هذا خلق الله هذا خلق الله دا د الله تعالی مخلوق دی دا نو تاسو ماته وخایئ فاروني ماذا خلق الذين من دونه ما ته وخایئ تاسو چې هغه ما سوا د الله تعالی نه چې تاسو معبودان ګڼئ هغوی څه شی پیدا کړي نو دا هذا خلق الله راغی اشاره ده هذا اسم اشاره او مشار الیه دا د الله تعالی مخلوق هذا خلق الله ولیکن اسم اشاره دې کې څه شی د پاره راوړل شوی خو تعین دې پکې عالمیت ده او مقصود په دې کې څه شی ده قرب نزدېکت کله اسم اشاره راځي د پاره د بیان حاله فی البعد لکه اولئک هم المفلحون کله اسم اشاره راځي نو زبانو د پاره د قرب او نزدېکت او په دې قرب او نزدېکت کې مقصود تحقیر او سپکاوی لکه وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وما هذه الحیات الدنیا نه دی دا ژوند دنیوي مګر لهو ولعب نو دا هذه ضمیر ژوند دنیوي ته راجع دی او دې کې دا هذه اسم اشاره چې راوړل شوی دی نو مقصود په دې کې څه شی دی تحقیر د دنیا د ژوند سپکاوی دا ډېر کم ژوند دی هسې پې خلک غلطي او دوکه دي ورباندې کله ناکله اسم اشاره راوړلی کېږي د پاره د بعد او مقصود په هغې کې تعظیم لکه رب العالمین فرمایي ذلک الکتاب لا ریب فیه نو تاسو وینئ چې ذلک اسم اشاره او دا راځي د پاره د چا د مشار الیه بعید او کتاب قریب ته تفسیر کې به ذکر کو وایي دې کې دا ذالک چې راوړل شوی نو مقصود په دې کې څه شی دی تعظیم نږدې شي ته کله اشاره وشي په ضمیر د چا سره د لورې نو څه پکې مقصود وي تعظیم پکې مقصود وي کله ناکله مولوي صاحبانو تعریف راځي په اسم موصول سره او چې تعریف په اسم موصول سره راشي په هغې کې آغاز وي یو د غرضونو نه په هغې کې څه شی وي پرده اچول په چا باندې اسم موصول دې دپاره راوړلی کېږي چې مقصود په هغې کې څه شی وي پرده اچول وي لکه رب العالمین فرمایي وراودته التي هو في بيتها وراودته مطالبه وکړه دا د یوسف علیه السلام نه التي هغې ښځې هو فی بیتها چې دا یوسف علیه السلام د هغې په کور کې وه د څه شي مطالبه یې ترې وکړله عن نفسها اوس دې کې لږ مختصر داسې ولې ونه ویلی شو چې وراودته زلیخا زلیخا د یوسف علیه السلام نه مطالبه وکړله نوم ذکر نه کې اسم موصول یې راوړه التي اسم موصول دی او مقصود په دې کې څه شی دی ستر او پرده تصریح په اسم علم ورکړله وایي چې دی د کومې زنانه په کور کې وو نو هغې زنانه ترې مطالبه وکړله نو مقصود خو تعین دی درته تعریف دی خو لیکن څه پکې مقصود ده دویم پرده اچول پرده اچول یو جوړو یو بل Así me agarra que me echo muy Deixe. No tiene que maqsud que la santa o para David. کله ناکله مولوي صاحبانو موصولات راوړلی کېږي او مقصود د دغې موصولاتو په راوړلو کې عموم وي عموم لکه رب العالمین فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا دا والذین ګوره اسم موصول دی هغه کسان
جاهدوا فينا جاهدوا فينا في طلب معرفتنا لنهدينهم سبلنا یا جاهدوا فينا في اعلاء كلمتنا لنهدينهم سبلنا. نو دیجی که تاسو کوئی مرسبانو دا والذین چراغ اسم موصول نو مقصود پدی کس شے دے عموم والذین جاہدوا فینا اگا کسان چی جہاد کی فینا نو جہاد سو ارادہ دا عموم. رب العالمین فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی. اے د ایمان ولو تاسو د هغه کسانو په شان مه کیږئ آذوا موسی چې هغې موسی علیه السلام ته اذی او تکلیف رسو او موسی علیه السلام ته ضرر رسو. نو په دې ځایونو کې مولوي صاحبانو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی دا هغه کسانو په شان مه کیږي چې موسی علیه السلام ته ضرر رسو. نو دا ضرر موسی علیه السلام ته یو کس نیم نه رسو، دا خو ډېر غټ مخلوق و، خو لیکن اسم موصول یې راوړه پلان او پلان او پلان او پلان. دا که دې ذکر کول نو قومیان د موسی علیه السلام خو لږ خلک نه و، څومره به دې ذکر کړي. نو اسم موصول یې راوړه مراد پکې اختصار دی هغه چې موسی علیه السلام ته تکلیف رسو چې هر څومره و. نو دغې خلکو په شان تاسو مه کیږئ. کله مولوی صاحبانو قرآن کریم کې یو اسم نکره ذکر کیږي، په دې تنکیر کې غرض څه شی وي چې یو اسم نکره وي؟ د کوم مقصد دپاره اسم نکره ذکر کیږي؟ دې کې مختلف اغراض وي. یو اسم د نکره او تنوین پې راوړلی شو، نو کله مراد د تنکیر نه وحدت وي. مراد د تنکیر نه څه شي؟ مقصود په تنکیر کې وجاء رجل من اقصى المدینه، دا رجلن ګوره نکره ده او تنوین پکې راغلی او مقصود په دې کې وحدت دی. یو سړی راغی من اقصى المدینه. کله تنکیر نه مراد مولوی صاحبانو اراده د نوعی وي، نوع مقصد وي. لکه ولتجدنهم احرص الناس على حیات، خامخا به ته ومومې دوی لره ډېر حرص کوونکي د خلکو نه علی حیات. نو حیاتن راغلی تنوین دی پکې، مقصود په دې کې یوه نوعه ژوند دی. ته به ومومې دوی لره ډېر حرص کوونکي د خلکو نه په یوه نوعه ژوند، علی نوع من الحیات. کله داسې وشي چې مراد مولوي صاحبانو نوعیت او وحدت دواړه وي. نوعیت او وحدت لکه رب العالمین فرمای والله خلق كل دابة من ماء، والله خلق كل دابة من ماء اي خلق كل نوع من انواع دابة من نوع من انواع الماء. الله تعالی هر نوع د انواع د چانه د اوبون د دابونه دا پیدا کړې ده، د یوې نوع د انواعو د اوبونه، او هر فرد د چانه د دغې دابونه دی پیدا کړی دی من فرد من افراد الماء. نو هم وحدت مراد دی دیږي کې هم نوعیت. کله تنوین راځي د تعظیم دپاره، لکه رب العالمین فرمای فأذنوا بحرب من الله ورسوله. دا حربین کې تنوین راغلی، مقصود په دې کې تعظیم دی. سود نه منع شئ او که منع کېږي نه او بیا هم سودونه کوئ، نو اعلان دی تاسو ته بحربین په یو عظیم جنگ باندې من الله ورسوله. کله تنوین د تکثیر دپاره راځي، لکه رب العالمین فرمای فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. دا اجرن راغلی اجر کې تنوین دی او مقصود په دې تنوین کې مولوي صاحبانو تعظیم دی. أئن لنا لأجرا اي اجرا عظیما، اجرا کثیرا.
که مونږ چرته په موسی علیه السلام باندې غالب شو نو مونږ ته به ډېره بدله راکولی شي. نو اجرن کې تنوین دی او مقصود په دې کې تکثیر دی. کله د تعظیم او تکثیر دواړو د پاره راځي. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. که دا خلک ستا تکذیب کوي نو خفه کېږه مه. فقط کذبت یقینا تکذیب کړی شوی وه د ډېرو معظمو رسولانو من قبلکه. نو رسولن کې هم تنوین د تعظیم د پاره دی او هم د تکثیر د پاره. هغه ډېر رسولان او معظم رسولان د هغوی هم تکذیب کړی شوی و. نو ته په دې مه خفه کېږه. تنوین کله د تحقیر د پاره راځي. لکه رب العالمین فرمای من ای شیء خلقه ای من ای شیء حقیر خلقه. دا شیئن کې تنوین د پاره د تحقیر دی. د څه شي حقیر شي نه د دوی پیدایش کړی دی او دوی پیدا کړي دي. کله تنوین د تقلیل د پاره راځي. لکه رب العالمین فرمای ورضوان من الله اکبر. ورضوان من الله، نو دا رضوانون کې تنوین راغلی او دا تنوین د پاره د تقلیل دی. نو تعبیر څنګه کوو؟ ورضوان لوږ رضامندي د رب العالمین دا اکبر ده من کل شیء. لږه رضامندي د رب العالمین. نو تنوین دی د پاره د تقلیل، یعنی چې د خدای تعالی لږه رضا مې و بنده ته حاصله شي دا تر هر څه لویه ده. کله نا کله بیا داسې وشي مولوي صاحبانو، دا خو هغه د معرفي او د نکرې متعلق څو اصول وه. کله نا کله قرآن کریم کې بیا داسې کیږي چې معرفه معادیږي بیرته معرفه ذکر وي او دویم ځل ذکر کیږي او چې ذکر شو بیا معرفه ذکر شي. کله داسې وشي چې نکره معادیږي، نکره ذکر ده او دوباره دا نکره معادیږي او بیا نکره وي. کله داسې وي چې معرفه معادیږي نکره، مخکې معرفه ذکر شي او دویم ځل چې ذکر کیږي بیا څه شی وي؟ نکره وي. او کله داسې وشي چې نکره معادیږي معرفه، نکره ذکر وي او چې دوباره ذکر کیږي نو څه شی ذکر شي؟ معرفه. څو قیدې شو؟ څلور. معرفه معاده شي معرفه، نکره معاده شي نکره، معرفه معاده شي نکره، او نکره معاده شي معرفه. دا څلور قیدې دي. اول معرفه چې معاده شي معرفه نو اتفاقا مولوي صاحبانو ثاني عین اول وي. یو معرفه دوباره معرفه معاده شو نو دا دویم چې کومه ذکر ده دا عین اول وي. د دې او د اول په منځ کې سره کوم فرق نه وي. لکه رب العالمین فرمای اهدنا الصراط المستقیم. نو دا الصراط معرفه په الف لام سره ده. صراط الذین انعمت علیهم کې ګوره الذین اسم موصول راغلی، انعمت صله ده. دا صله د موصول سره مضاف الیه د صراط ده او دلته صراط معرفه ده په چا سره؟ په اضافت سره. نو مخکې صراط معرفه په الف لام سره اهدنا الصراط المستقیم، او دا دویم صراط معرفه دی په اضافت سره. دا مضاف او ما بعد مضاف الیه خو په اضافت سره هم تعریف حاصلیږي. تاسو په اقسامو د معرفه کې یو قسم څه شی ویلی دی؟ اضافت. نو دیزی که معرفه معاده شو معرفه نو ثانی به عین اول وي. دلته د اول صراط او دویم صراط کې هیڅ کوم تغییر نشته، دا دواړه سره یو شی دي. اول صراط او دویم صراط یو شی دي سره. نو معرفه معاد شوې ده، ثانی عین اول دی. نکره چې معاده شي نکره نو ثانی غیر وي د اول نه. نکره معاده شي نکره نو ثانی غیر وي د اول نه. مثال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
دی آیت مبارک کې مولوی صاحبانو 3 ځله ضعفن ذکر دی، خو چې دا 3 ځله ضعفن ذکر شو نو په هر ځای کې د ضعف خپله معنا نه ده مراده، د هر ځای کې ضعف چې ذکر کېږي بېله بېله معنا به مراد وي، ځکه نکره معاده شوې ده. نو د ضعف نه پس مراد وي دلته؟ مراد د اولني ضعف نه مولوي صاحبانو نطفه ده. څه شی ده؟ الله الذي خلقكم من ضعف، الله تعالی هغه ذات دی چې تاسو یې د ضعف نه پیدا کړي، یعنی د نطفې نه پیدا کړي. مراد د دویمې ضعفې نه طفولیت دی. ثم جعل من بعد ضعف قوه، دا دویم ځل چې ضعف راغی نو طفولیت او ماشومتوب ترې مراد دی. او مراد د دریم ضعف نه مولوي صاحبانو هغه شیخوخت او بوډاوالی دی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. نو گویا کې د آیت تاویل داسې کو، الله الذي خلقكم من ضعف اي من نطفة ثم جعل من بعد ضعف قوة اي من طفولية قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا اي من بعد قوة شيخوخا. د نطفې نه مې پیدا کړی، ماشومتوب نه مې غټ کړی، غټېدو نه مې بعد بیا څه شی کړی؟ بوډاګان کړی. نو د هر ځای کې ضعف راغی نو مراد ترې نه څه شی د مولوي صاحبانو؟ نو نکره معاد شوې ده، نو ثاني غیر ویستي د چا نه؟ د اول نه. نکره چې معاد شي معرفه نو ثاني عین اولاوي، نکره چې معاد شي معرفه نو ثاني عین اولاوي. بیا وجه د دې څه شی ده؟ دا نکره چې معرفه معاد شي مولوي صاحبانو، یعنی مخکې نکره ذکر شو وروستو، نو دې معرفه کې خو به الف لام وي، او دغه الف لام چې کم په دې معرفه کې ذکر دی نو علما لیکي دا الف لام به عهدي وي، او چې الف لام عهدي شي نو طبعا په دې سره به معهود هغه نکره وي چې کومه نکره مخکې ذکر ده. نکره معرفه معاد شي نو ثاني به عین اول وي، ځکه دا دویم ځل د معرفه کې الف لام ذکر دی او دا الف لام به عهدي وي او معهود به ورباندې دغه نکره وي چې کومه نکره مخکې ذکر ده. لکه رب العالمین فرمای انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. انا ارسلنا الیکم رسولا، اللہ تعالی فرمای یقینا تاسو تمام معظم استاذ در لګلې دی، چې دا معظم استاذ گوا دی پتا سو باندې، لکه څنګه چې ما لګلو فرعون ته رسولا یو معظم رسولا. نو دی فرعون لعین څه چل وکړه؟ فعصا فرعون الرسولا، نو دی فرعون لعین د دغه استازي نافرماني او عصیان وکړ. نو ګوره مخکې راغله آیت کې کما ارسلنا الی فرعون رسولنا، دې کې رسولا نکره ذکر ده، او وروسته ورپسې وایي فعصا فرعون الرسولا، هلته رسول معرفه ذکر ده. اقسامو د الف لام کې موږ او تاسو کافیه او جوابي کې دا شیان وایو، نو چې هر کله هلته رسول معرفه ذکر شو نو الف لام پکې عهدي دی، معهود ورباندې څوک دی؟ همدغه رسول چې رب العالمین وایي کما ارسلنا الی فرعون رسولا. نو دلته دا رسول ذکر دی معرفه، او مخکې رسول ذکر و نکره، نو ثاني به څه شی وي؟ عین اول وي. څلورم سورت ته راشئ. هر کله چې اوله معرفه راشي او ثاني نکره، نو نور الانوار وغیره کې خو موږ او تاسو ویلي دي چې اوله معرفه او ثاني نکره، نو ثاني غیر وي د چا نه؟ د اول نه. خو داسې نه د علما لیکي دي کې تحقیق دی. دا اندازه به تا ته د قرائنو نه معلومیږي چې دې کې ثاني عین دی د اول نه او که غیر دی. کله داسې وشي مولوي صاحبانو چې ثاني عین وي د اول نه،
کله ثانی غیر وي د اولنا قرائنو ته به کتلی کېږي. لکه رب العالمین فرمای هغه چې ثانی څه شی وي غیر وي د اولنا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ چې کله قیامت قائم شي نو يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ دا مجرمان با قسمونه کې وای بچ ما لبثوا غیر ساعتنا درنګ نه دې تیر کړی دوی غیر د یو ساعت نه. نو مولوی صاحبانو یوم تقوم الساعتو کې الساعه معرفه ده او ما لبثوا غیر ساعتن کې ساعه نکره ده. نو دیجی تراشه نو دلته دا ساعت چې مخکې معرفه ذکر شول او وروستو نکره ذکر کیږي نو دا ثانی غیر دی د اولنا. ولی ځکه یوم تقوم الساعتو کې الساعتو معرفه و مراد د ساعت نه قیامت دی او دلته مراد د ساعت نه چې دی هغه لږ غوندې وخت دی لږ غوندې وخت. نو څنګه تعبیر کوو تاسو ګورئ. ویوم تقوم الساعه فاغه ورځ تقوم الساعتو چې قیامت قائم شي مجرمان به قسمونه کوي او وایي به چې ما لبثوا درنګ نه دی تیر کړی دوی غیر ساعتنا معمولی غوندې وخت مو تیر کړی دی. نو دلته ساعتن نه لږه زمانه مراد ده او هلته دا ساعت نه څه شی مراد دی قیامت. خو هغه معرفه او دا نکره نو معرفه نکره معاده شوه دغه د ثاني غیر دی د چا نه د اول نه. دویم تراشی مولوی صاحبانو کله نا کله قرینه د اتحاد وي داسې معلومیږي چې دا دواړه معرفه نکره معاد شوي د دواړه سره یو شی دي. لکه رب العالمین فرمای ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. تعبیر تو گورئی ولقد ضربنا یقینا الخامخ رب العالمین وی مونږ بیان کړي دي خلقو ته فی هذا القرآن په دغه قرآن کې من کل مثلنا فی هذا القرآن من کل مثلنا دا هر مثال چې الله تعالی په دې کتاب کې بیان کړی د څه شي دپاره لعلهم یتذکرون دې دپاره چې دا خلک د بیان د دغې امثالو نه پند واخلي. څه شی واخلي؟ نو ګوره فی هذا القرآن راغی قرآن معرفه د الف لام دی ورباندې. وروستو رب العالمین فرمایي قرآنا عربیا غیر ذی عوجنا نو دا قرآنا اوس نکره راغله موصوف عربیا صفت دی او مخکې قرآن چې دی دا معرفه راغلله دیزی کې قرآن چې دی دا نکره راغلله. نو دلته اوس مولوی صاحبانو دا ثانی چې دی دا عین دی د چانه د اولنا ثانی عین دی د چانه دغه راوړه لکه تو شکل دلته بالښت هم راوړه مخکې راشه دلته راشه دلته دا خوراک کم په لوا چول باندې دا مخوره هغه خوراک ستړی مشه دلته راشه دلته راشه غټه خوراک غټه خوراک بالغ کېده کېنه جسم خیر رالی. نو مولوی صاحبانو دیزی کې وګورئ دا وروستو چې قرآنن راغلی دی او مخکې قرآنن راغلی نو دا دواړه ګورل ته سره یو شی دي. بلې مسلې ته تاسو راشئ د قرآن کریم طرز و عادت دا دی دا هغه قواعدو چې موږ او تاسو قرآن کریم کې احتیاج لرو ورته
تعریف د څه شي د پاره راځي، تنکیر د څه شي د پاره راځي، خپل خپل فوایدو انشاءالله زیادت وضاحت به مخکې کوو. اوم مبحث ته راشئ. دا قرآن کریم موږ او تاسې وایو چې دا په 7 حروفو نازل دی، یا لکه راځي نزل القرآن على 7 احرف، قرآن کریم په 7 حروفو باندې نازل کړی شوی دی. او دویمه مسله موږ او تاسې دا وایو چې قرآن کریم چې دی دا معجز کتاب دی، معجز کتاب دی. دا ځان سره یاد ولرئ چې قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده. څه شی ده مولوي صاحبانو؟ معجزه. او دا معجزه چاته وایي؟ د معجزې معنا دا عاجزه کوونکې. څه شی؟ او د معجزې ته معجزه ولې وایي؟ ځکه د یو پیغمبر په لاس چې یوه معجزه څرګنده شي نو دې معجزې هغه منکر او مخالف د قرآن کریمه یا مخالف د قرآن کریم عاجز کړی وي د دې نه چې دوی هم دقسې کار باندې راتګ وکړي. لکه مثلا د پیغمبر معجزه وه مبارک لال معراج ته، دا معجزه وه د نبي علیه السلام، اوس دې ته معجزه وایو. معجزه ورته ولې وایو؟ نو منکرین خو د دې واقعي وو. دا څومره منکرین چې د دې واقعي دي نو دوی عاجزه دي د دې نه چې دوی د بر اسمانونو ته ختلي وای او دوی د ملاقات کړی وای. یا لکه قرآن کریم د نبي علیه السلام معجزه ده. نو دا معجزه ده ولې؟ ځکه د قرآن کریم چې څومره مخالفین دي دا عاجزه کړي دي د دې نه چې د قرآن کریم په مثل باندې دوی کتاب جوړ کړي. نو دا معنا ده د معجزې. او دا دنیا ته چې څومره پیغمبران راغلي دي رب العالمین هر یو پیغمبر ته معجزې ورکړې وي. خو دا یاد ولرئ چې د ځینو پیغمبرانو معجزې حسي وي او د ځینو پیغمبرانو معجزې څه شی وي؟ معنوي وي. حسي څه معنا؟ یعنی د ځینو پیغمبرانو معجزې داسې وي چې د سر په سترګو ښکاره کېدلې او حس کېدې، او د ځینو پیغمبرانو معجزې معنوي وي. دا کومو پیغمبرانو ته چې الله تعالی معجزې ورکړي وي حسي، نو قانون بیا دا دی چې دا حسي معجزه ظاهرا زیاته مؤثره وي. دا کومه معجزه چې په سترګو ښکاري نو په ظاهر کې زیات تاثیر د هغې معجزې وي، خو هغې کې بیا قانون دا وي مولي صاحبانو چې دا په وفات د چا سره د هغې پیغمبر سره چې دی د دنیا نه لاړ شي نو هغه معجزه ځي ورسره. لکه نورو انبیا کرامو ته رب العالمین معجزات ورکړي وو. نوح علیه السلام ته یې ورکړي وو، لوط علیه السلام ته یې ورکړي وو، ابراهیم علیه السلام ته یې ورکړي وه، خو چې هغه مبارکان تللي هغه حسي معجزات تللي دي ورسره. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم معجزات دی رب العالمین دته ورکړي وه، نو په هغې معجزاتو کې ځینې معجزات حسي وه، ځینې معجزات عقلي وه. نو حسي معجزات خو دغه مبارک د تلو سره لاړل، او هر چې معنوي معجزات دي نو د هغې معنوي معجزاتو د جملې نه مولوي صاحبانو یوه معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کریم دی، او دغه قرآن کریم به د قیام د قیامته پورې څه شي وي باقي وي، دا ختمیږي نه او د منځه نه ځي. دا د نبی علیه السلام معجزه ده. نور چې کوم حسي معجزاتو په هغه دور کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صادر نو ډېر شته دی، تاسو احادیثو کې اورېدلي، کتبو کې مو اورېدلي دي، خپل خپل تفصیل د هغې په ځای کې راځي. تاسو وګورئ مولوي صاحبانو، لکه مثلا قرآن کریم د نبی علیه السلام معجزه وه. د نبی علیه السلام په حیات هم قرآن کریم منکرینو ته چیلنج ورکو چې تاسو راشئ د دې قرآن کریم په مثل یو صورت جوړ کړئ، او دا چې نبی علیه السلام لاړه نو دا چیلنج ختم شه نه، دا د قیامت د ورځې پورې چیلنج دی منکرینو ته چې تاسو خو راشئ د قرآن کریم مقابله خو وکئ او د قرآن کریم په مثل یو صورت جوړ کړئ. د قیام د قیامته پورې څوک دا قدرت نه لري چې د قرآن کریم په مثل باندې د یو صورت جوړ کړي دوی. اوس چې هر کله دا قرآن کریم معجز کتاب دی نو طبعا مولوي صاحبانو د دې اعجاز خو وجوه وي که نه، یعنې څه وجه دا چې د دې وجې په وجه باندې قرآن کریم معجز دی او خلک مقابله نشي کولی. هغه وجوه د اعجاز کوم دی؟ نو اول ځان سره یاد کوي. علما کرام لیکي د وجوه د اعجاز نه حسن الاسلوب د قرآن کریم طرز ډېر خوندور دی. د هر چا ویناوي وي
خو قرآن کریم د رب العالمین وینا ده. د دې قرآن کریم چې کم طرز دی او کم اسلوب دی، دغسې طرز د نور چا په کلامونو کې نشي پیدا کېدلی. حسن الاسلوب، طرز یې ښایسته دی، او دا به انشاءالله موږ تاسې وایو چې څومره عجیب طرز رب العالمین قرآن کریم ته ورکړی. دویمه وجه علماء کرام لیکي هغه کمال بلاغت دی. کمال بلاغت، کمال بلاغت. قرآن کریم دومره بلیغ کتاب دی چې په یوه جمله کې دومره ناشنا ناشنا رموز پراته دي چې د انسان عقل د هغې د ادراک نه کله عاجز شي. د جاهلیت کې یو شاعر تیر شوی دی، لبید نومېده. لبید دا واقعه واورئ. اجامی کې چې موږ او تاسو ته راځي، امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې ولولا الشعر بالعلماء یزري لکنت اليوم اشعر من لبیدي. که دا شعرونه وای د علماو د پاره عیب نه وای، نو نن ورځ به زه د لبید شاعر نه ډیر شاعر وم. امام شافعي رحمت الله علیه وای نو لبید په عربانو کې داسې یو شاعر تیرو چې د هغه د شاعرۍ چرچه وه، لوی شاعر وه. علماو د ده په حق کې لیکلي دي، دا لبید ابن ربیعه د ده وی نارینه بچیان نه وو، دوه لورګانې وې. خو چې دا دی څنګه په شعر او شاعرۍ کې ماهره وو، دا لورګانې هم په شعر او شاعرۍ کې ماهره وې، بې انتها ډېرې. نو یو وخت کې دی په سفر ووتلو، څه ملګري ورسره و. ځان باندې ډارېده چې دا خلک ما مړ نه کي، چې دا څوک سفر کې زما ملګري دي او ډېر مالداره مو دی. نو ده داسې کار وکړه چې یوه قطه خط یې ولیکه معمولي، او د خپلو ملګرو ته یې ورکړه، او ورته یې ویل چې تاسو کله واپس لاړئ نو دغه قطه خط دا به زما لورګانو ته ورکوئ. بس دومره معمولي یو شعر وه. هغې شعر کې ورته لیکلي وه یا بنتا لبیدن ان اباکما، یا بنتا لبیدن ان اباکما. بس پښتو کې معنا دا د ای د لبید دو لورګانو، ان اباکما یقینا پلار ستاسو، یقینا پلار ستاسو. نو دا خو جمله ده مرکب دی، خو مفید دی که غیر مفید؟ خو غیر مفید دی. نو ای د لبید لونو یقینا پلار ستاسو. بس پلار ستاسو څنګه شو؟ ژوندی دی، مړ دی، پاتې شه، په سفر دی، بیرته راځي، یو شی هم پکې نه دی لیکل شوي. صرف دومره قطعې لورګانو ته ولیکله چې یا بنتا لبیدن ان اباکما، ای د لبید لورګانو یقینا ستاسو پلار. نو دی چې کله شام ته د خپلو ملګرو سره لاړه، ملګرو اراده وکړه چې دی ووژني او مړي کړي. ده ورته ویل چې ما مه مړ کوئ. وایي نه، تا سره ډېرې پیسې دي او موږ سره پیسې نشته دی، خو لنډه دا چې د پیسو دپاره دی قتل که. خو چې کله یې قتلولو نو مخکې نه یې ورته ویل چې خیر دی ما خو قتلوي، لږ وار وکړې زه لورګانو ته یو چټ خط لیکم، دا خط یې ورته ولیکو، دا چې کله واپس لاړئ دا به زما لورګانو ته ورکړي. وایي نه ته به په خط کې زموږ شیطاني وکړې چې زه دوی وژلی یم. وایي نه، تاسو ګورئ ورته داسې یو خط لیکم چې ستاسو تر مخه به وي، که ستاسو نوم پکې و یا ستاسو د نوم طرف ته اشاره پکې وه، چې هر شی پکې و، نو خو بس بیا یې مه وړئ. او که ساده خبرې وي ویې ګورئ تاسو، ستاسو تر مخه یې لیکم، بیا یې خپلو زما لورګانو ته ورسوئ. دا زما هغوی ته یو شی وصیت دی او څه خبرې مې دي ورسره. کله چې د خط ولیکه، خط کې دومره ولیکل چې یا بنتا لبیدن ان اباکما، د قاتلان هم چې وکتل لکه دا خو عامه ساده خبره ده، خو راځه سړی قتل کو لاړل. چې کله واپس د شام نه راغلل، دا خط چې د دوی لورګانو ته ورکړه، دا لورګانو چې کله د خط ته وکتلې نو دا دومره ماهرانې وې چې څنګه یې ولوستل یا بنتا لبیدن ان اباکما، سمدستې دواړو ته لاس واچوئ، تاسې دواړه زموږ د پلار قاتلان یاستئ، موږ پلار تاسو وژلی دی. په څه شي مو وژلی دی؟ وایي تاسو یې قاتلان یئ، وژلی تاسو دی. دلیل څه شی دی در سره؟ وایي دلیل دا دی چې زموږ پلار یو چټۍ خط لیکلی او د شعر یوه کړۍ لیکلې ده، یا بنتا لبیدن ان اباکما. وایي لاړ شئ د عربو ټول شاعران راوغواړئ، د دې کړۍ دویمه کړۍ پیدا کړئ.
کوم د دې شعر دویمه کړۍ پیدا کړله چې ستاسو د قتل خبره پکې نه وه بس موږ پرېښي یاستئ او که د دې شعر دویمه کړۍ ستاسو د قتل حل ویلې نو تاسو زموږ د پلار قاتلان یئ. خلک لاړل شاعران یې راغونډ کړل صاحبه یو قاضي ناست دی دربار کې او شاعران د قاضي دربار کې ناست دي هر یو فصیح شاعر راځي او د لبید د شعر دا یوه کړۍ وایي چې یا بنتا لبید ان اباکما دویمه کړۍ ووایي دې ځای سره هېڅ مناسبت نه خوري بل وایي هېڅ مناسبت نه خوري درېم وایي هېڅ مناسبت نه خوري آخر دی جنکو ته وایي چې ښه تاسو چې وایي چې دی قاتل دی تاسو ته دویمه کړۍ د دې شعر څه شی ښکاري نو جنکو شعر وویلی او شعر کې ورته وایي چې مونږ پلار مونږ ته لیکلي دي چې یا بنتا لبیدن ان اباکما قد قتل وقاتلا آتاکما ای د لبید لورګانو یقینا ستاسو پلار قد قتلا دی قتل کړی شوی وقاتلا آتاکما او دواړه قاتلان ستاسو د پلار تاسو ته راغلي دي دا د شعر دویمه کړۍ ده او که دا کړۍ ورسره نه جوړیږي ځئ تاسو شاعران نور هم راوغواړئ او وګورئ چې د دې شعر دویمه کړۍ څه شی ده. نو دومره ماهر خلک وو او په شعر او په شاعرۍ کې چې په عربانو کې د دې مقابله چا نه شوه کولی نو هغه دواړه شاعر دا دواړه قاتلان قاضي د دې شعر د کړۍ په وجه باندې چې په دا روخ یې جول او پانسې یې کړله. نو دا لبید چې دومره لوی شاعر و لورګانې هم دومره لوی شاعرانې وې دا د قرآن کریم چیلنجونه چې به کله راتلل چې تاسو د قرآن کریم مقابله وکړئ او د قرآن کریم مقابله وکړئ نو دا خو چیلنج خو ډېر ګران شی دی د مکې مشرکان او عربان به راغونډ شول چې دا چې د نبي علیه السلام دا چیلنج مونږ رد نه کړو نو څه به کېږي لبید ته راغونډ شول ویک مال غواړي هر څومره چې څه شی ته غواړي هغه درته درکوو خو صرف ته دومره وکړه چې موږ ته د دغې قرآن کریم په مثل باندې یو صورت جوړ کړه چې د دې دا چیلنج زموږ نه لرې شي. لبید ورته ویل ټیک ده یو کال ناست دی صاحب ځان ته ګوښه کې تختې راواخلي او رنګونه ورسره دي او یو صورت د قرآن کریم ولیکي او د هغې مطابق بیا هم راولګېږي یو شی ولیکي ورته بیا چې د قرآن کریم دا صورت راواخلي او دی د خپلې وینا ته وګوري ډېر فرق ورته پکې ښکاره شي پرېږدي بله راواخلي بیا یې ولیکي بیا یې پرېږدي بله راواخلي بیا یې ولیکي بیا یې پرېږدي یو کال پې تېر شه د یو کال د تېرېدو نه بعد دا آیت صورت د قرآن کریم یې ولیکه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر په همدغې طرز باندې لاندې ورسره ولیکل چې والله ما هذا قول البشر زما دې د الله په ذات قسم چې دا د کوم کتاب د مقابلې دپاره زه ناست یم دا د بشر وینا نه ده بلکې دا وینا د رب العالمین ده د دې کلام مقابله د انسان په وس کې نه ده. نو هغه فصیح شاعران د عربانو چې د قرآن کریم د مقابلې دپاره کېنولی شوي وو مقابلې کولې د هغې آخري فیصله دا وه چې والله ما هذا قول البشر نو وجه څه شی ده چې قرآن کریم د کمال بلاغت نه ډک و طرز ناشنا طرز و د اعجاز یوه وجه یې دا ده. درېیمه وجه علما کرام دا ذکر کوي قرآن کریم کې اجمعیت معنوي دی اجمعیت معنوي اجمعیت دا څه معنا یوه جمله به وي په دې یوه جمله کې به دومره لویه دنیا او لویه فلسفه پرته وي او دومره لویې معناګانې به د دې جملې نه رافهمیږي او دا به انشاءالله تفسیر کې موږ تاسو وایو چې ته وګوره د یوې جملې نه څومره معناګانې رافهمي شوي دي او دا په دغې کچه باندې اجمعیت دا د نورو خلکو په کلامونو کې نه پیدا کیږي. څلورمه وجه د اعجاز د قرآن کریم دا ده چې قرآن کریم کې شفا پرته ده قرآن کریم ته رب العالمین شفا ویلې ده او دغه قرآن کریم هم شفا د روح ده او هم شفا د جسم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه نو چې الله تعالی قرآن کریم ته شفا وی دا قرآن کریم هم د جسم شفا ده او دا قرآن کریم هم د چا شفا ده د روح. جسمی مریض به هم د رب العالمین جوړوي ور باندې روحانی مریض به هم د رب العالمین جوړوي ور باندې نو چې جسمی امراض دې پې جوړیږي او روحانی امراض دې پې جوړیږي د قرآن کریم په وجه باندې او دغسې جوړوالی د بل چا په وینا کې نشته دی نو ځکه قرآن کریم څه شی دی معجز کتاب. تاسو ډېر داسې نمونې به راشي د فاتحې فضایلو کې به درته ووایم چې صحابه کرام روان شوي چېرته لاړو
یو کلی ابو سعید الخدری رضی الله عنه وایي کلیوالو ته ویل په سفر چې تاسو موږ ته میلمستیا راکړي مړۍ راکړي چا ورنکړه. شپې راغلل کډې واړوله د دې قبیلې چې کوم مشر و سردار و داسې شي وچیچه وی چیچه نو دوی چې هلکه هلته صحابه کرام پروتو کسان پراتو کیدای شي دوی کې څوک دمګرې وي دا دمونه پخوا د جاهلیت دور کې مو وه. بیا چې کله اسلام راغی نبي علیه السلام به دمګري راوغوښتل ورته ویل چې تاسو خپل د دم کلمات ووایئ که د دم کلمات به یې وویلې هغه به د شریعت سره مطابق و بس ویلې ته دمونه کوه او که هغه دمونه به د شریعت خلاف و نو هغوی ته ویل چې دا به نور نه وایي. نو دا پخوا نه دا دمونه وو. نو دا خلک راغله د قبیلې خلک دې صحابه کرامو ته وایي چې هل فیکم راق دمګری در کې څوک شته دی زموږ د قبیلې مشر څه شي چې چلی. صحابي مبارک پورته شوی او دمګری راکې شته خو لیکن موږ هسې اوس تاسو سړی نه دمو. وایي ښه نو څه چل کوئ؟ وایي چې تر څو پورې مو راته یو کنډک د ګډو بیزو نه یې راکړی او مضبوطه شکرانه مو نه یې راکړي نو دمونو والا دې نه یو. غوسه و میلمستیا نه ورکړې نو ورته چې هر شی غواړئ درته بس درکوي خو راشي سړی مو دم کې راته فیصله یې په یو کنډک د ګډو بیزو وکړله. صحابي مبارک لاړه سړی دم که فاتحه یې ورباندې ولوستله رب العالمین جوړ کو شفا یې ورته ورکړله. اخوانې ځان سره کنډک ګډې بیزې را روانې کړي منځ ته چې راغله لا نور ورته وایي چې اخذت علی کتاب الله اجرا دا خو د خدای تعالی په کتاب اجرت اخیستی سړی دې دم کو شکرانه دې اخیستی دا خو موږ نه خورو لانجه جوړه شوه. خرج فیصله به نبي علیه السلام ته ویسو. کله چې نبی علیه السلام ته واپس راغلل دا واقعه ورته بیان کړل. صحابي مبارک ته نبی علیه السلام وایي په څه شي دې دم که؟ وایي دم مې که په فاتحة الکتاب باندې فاتحه مې وویله او په هغې باندې مې دم که رب العالمین جوړ که. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وایي کلوه تاسو یې مخورئ وجعلوا لي فیه سهما ما تم پکې یو سهم وټاکئ په دې کې. دا خو ناروا نه ده تاسې هم دا وخورئ ما تم پکې سهم وټاکئ. نو وګوره سړی په فاتحة الکتاب دم که رب العالمین شفا ورکړه ورته. دا شفا په نورو شیانو کې نشته دا شفا د الله تعالی په دې کتاب کې پرته ده. نو چې هم پکې ظاهري شفا پرته ده او دا معنوي شفا دا باطني چې څومره مرضونه دي کبر او حسد او غرور او انانیت او د دنیا محبت وغیره دا شیان نو دام په دې کې چې دی الله تعالی په دې کتاب کې شفا یې ښې ده او د دې د وجې نه رب العالمین انسان ته شفا ورکوي. نو دا شفا پکې پرته ده نو ځکه دا کتاب معجز کتاب دی. پنځم وجه د اعجاز مولوي صاحبانو صدق اخباري پکې دی. صدق اخباري څه معنا؟ دا څومره واقعي چې قرآن کریم کې ذکر دي پخوانی هېڅوک هم دا نشي ثابتولی هېڅوک هم چې دا واقعه پخوا دغسې نه وه تېره و عیاذا بالله په دې کې دروغ دي. دا تاریخي مقامات تاسې وګورئ دا څومره نن سبا کیسټې راوتلي دي د ویډیوګانو کې تاریخي اماکن خلک ګرځي ورباندې. خو عجیبه را دا ده چې په تاریخي اماکنو چې خلک ګرځي نو معلوموالی د تاریخي اماکنو دا د قرآن کریم د واقعې د وجې نه کوي. د قرآن کریم واقعې په ذهن کې پرته یو بیا وایي چې قرآن کریم کې خو دلته دا خبر راغلی و دلته اوس هغه ځای کوم یو دی؟ قرآن کریم کې یو ځای ښودلی شوی هغه ځای کوم یو دی؟ قرآن کریم کې دا قبیله ښودلی شوی هغه کوم ځای کې ده؟ نو د قرآن کریم واقعې ته ګوري او بیا چې دی د تاریخ د اثارو پسې ګرځي. نو بله وجه د اعجاز د قرآن کریم هغه صدق اخباري دی. دا کم خبر چې قرآن کریم خلکو ته ورکړی دی نو دا دروغ نه دی دا حقایق دي. او شپږمه وجه دا د مولوي صاحبانو دقت ربط دی پکې. څه شی دی پکې؟ دقت ربط. دا د قرآن کریم آیت د آیت سره ربط لري جمله د جملې سره ربط لري کلمه د کلمې سره ربط لري. دا ربطونه به انشاءالله زه تاسو ته ځای په ځای باندې ووایم چې دا آیت د دې آیت سره په دې طریقه تړاو لري. موږ اوس تاسې خو خبرې دي خبره مو وکړله نو د خبرې یو سر مو یو شی وي او د خبرې آخر مو سره څه شی وي بل شی. او دا قرآن کریم د اول نه واخله تر آخره پورې هم د قسم مربط کتاب دی ربط دی پکې. دا ټولې خبرې دی یو بل سره څه شي دي تړلي دي. لکه آخري صورت ته تاسو راشئ تبت یدا ابي لهب وتب نه وروسته صورت اخلاص وي. دا صورتونه لنډ دي نو ځکه درته نمونه وایم کنې نور انشاءالله د ټول قرآن کریم ربط اسمي زه تاسو ته وایم چې دا ټول صورتونه یو سل څوارلس د دې خپل منځ کې سره اسمي ربط څه شی دی او دغه رنګې د دې صورتونو په خپل منځ کې سره معنوي ربط سره څه شی دی. لکه تاسو ګورئ قل هو الله احد مخکې ورپسې وایي تبت یدا ابي لهب وتب ورپسې وایي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. دا خو ځان ته صورتونه دي د دې صورتونو په خپل منځ کې ربط څه شی دی او تعلق یې څه شی دی؟ نو څرګنده خبره ده ربط په دې طریقه باندې دی. د ابو لهب رب العالمین ولې هلاک ځکه یې هلاک که چې د دغې عقیدې نه منکر و چې کومه عقیده په صورت اخلاص کې ذکر ده قل هو الله احد. ګوره دا دواړو صورتونو سره تړون دی. تبت یدا ابي لهب وتب
بیا په سوره اخلاص کې عقیده ذکر شو، ورپسې وروستو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس راغله. د دې دو سورتونو د مخکې سورت سره ربط دی. وایي ربط یې څرګند دی، هغه دا چې عقیده د توحید دا یوه لویه خزانه ده او دغه خزانه ساتل غواړي، او د دې خزانې د ساتلو دپاره لار څه شی ده؟ شیطان خو کوشش کوي چې درنه لوټي کړي، نفس کوشش کوي چې دا خزانه درنه لوټ کړي، نو تا دپاره څه پکار دي؟ نو په خپل رب پناه نیسه که نه. قل اعوذ برب الفلق، په رب د سبا پناه نیسه، په رب د انسانانو پناه نیسه، په بادشاه د انسانانو پناه نیسه، او په دې ذات چې د پناه ونیوله ودې ویلې چې ربه بس شیطان خو ډېر لوی دښمن دی، خو زما د وس نه ده چې زه یې مقابله وکړم او مخې ونیسم. ته مې د دې خبیث تمکر او د فریب نه چې دی څه شی کې اخلاص کا، نو چې الله باندې د پناه ونیوله نو دا خزانه به در سره محفوظه پاتې شي. همدقسې دا هر یو آیت او صورت د قرآن کریم د یو بل سره ربط لري، نو دقت ربط پکې دی. د دې وجې نه مولوي صاحبانو څه شی دی؟ معجز کتاب دی او خپل مقابل د دښمن د مقابلې نه عاجزه کړی. او اوم قرآن کریم کې قوانین کلیه دي، څه کلی قوانین دي پکې غټ غټ. یو خبره پکې یو قانون پکې ذکر دی، د هغې قانون نه علماو په زرګونو مسایل را مستنبط کړي دي. بل قانون پکې ذکر دی، په زرګونو مسایل ته را مستنبط دي. بل قانون پکې ذکر دی، په زرګونو مسایل ته نه را مستنبط دي. نو قرآن کریم کې قوانین کلیه دي، نو په دې وجه باندې دا څه شی دی؟ معجز. نو بله خبره د چا وه؟ د قرآن کریم د اعجاز، چې قرآن کریم دا معجز کتاب دی. او دنیا ته چې رب العالمین را لېږلی نو دی په اوو لغاتو را لېږلی ده. اوو لغات دا معنی عربۍ کې دا پښتو ده، زموږ استاد پښتو کې خپل خپل لغات دي که نه. مشرقي د خلکو پښتو یو شی ده، او قندار او هلمند او دې ساحو ته چې شی بل شی ده، د کابل د خلکو بله ده پښتو، همغه یوه پښتو ده. نو دا هم رب العالمین په اوو لغاتو را لېږلی او دپاره د چا؟ د اسانۍ چې خلک ورباندې تلفظ وکړي او زده یې کړي. اتم مبحث مولوي صاحبانو په هغه مضامینو کې دی چې کوم مضامین قرآن کریم کې بیانېږي. کمی غټې غټې خبرې دي چې قرآن کریم کې د هغې خبرو بیان کېږي. دا به ځان سره ابتدا نه داسې لنډ کېنوي، دا ټول قرآن کریم خلاصه ده. هغه غټې غټې خبرې کومې دي چې قرآن کریم پکې د هغې نه بیان کوي؟ اول ووایه قرآن کریم کې مولوي صاحبانو 6 قسمه علوم بیانېږي. 6 قسمه علوم. اول اعتقادیات، قرآن کریم کې عقیده ده. دویم عبادات، قرآن کریم کې عبادات دي. دریم مشتهیات، د انسان اشتها راځي ورته لکه ماکولات، مشروبات، ملبوسات، منکوحات، د دې بیان دی پکې، خوراک، سکاک، نکاح وغیره. څلورم معاملات دي پکې، خلک سره خپلو کې معاملې او سوداګانې کوي. پنځم زواجر دي پکې، زجرونه او زورنې. او شپږم آداب د خلقیت دي پکې، آداب د خلقیت. دا اول چې اعتقادیات دي پکې عقیده. نو عقیده په څه شي لري؟ نو دا آمنت بالله کې چې موږ او تاسو کوم شی اجمالا وایو، آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت، آمنت بالله كما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرارا باللسان وتصدیق. دغه اعتقادیات دي، دا په قرآن کریم کې ذکر دي مولوي صاحبانو. ایمان بالله پکې دی، ایمان بالرسول پکې دی، ایمان بالکتب پکې دی. دا ټول چې دی په دې کتاب کې شته، او تفصیل به خپل خپل ذکر راشي. دویم پکې عبادات دي. ګوره عبادات ته 5 بناګانې د اسلام چې موږ او تاسې وایو، مونځ دی، زکات دی، روژه ده، حج دی، جهاد دی. دغه رنګې مولوي صاحبانو قوانین دي، انفاق دی، د نفاس قوانین دي، جهاد پکې دی. دا عبادات دي او قرآن کریم کې دا ذکر دي. او دریم مشتهیات دي. ګوره د خوراکي شیانو ذکر پکې دی، د سکلو د شیانو ذکر پکې دی، ملبوسات پکې دي، کم شی اغوندې، منکوحات پکې دي، نکاح به د چا سره وکړي او د چا سره به یې نه کوي. محرمات به راشي، راته حرمت علیکم امهاتکم، 12 محرمات الله تعالی ته ذکر کړي. ګوره نکاح به کوي خو مور در باندې حرامه ده، خاله در باندې حرامه ده، عمه در باندې حرامه ده وغیره. 12 محرمات راته ذکر کړي دي. او د هغې نه علاوه چې کوم دي نو هغه در باندې څه شي دي؟ حلال دي. نو منکوحاتو ذکر هم دی. دغه رنګې مولوي صاحبانو مشروبات راته ذکر کړي، مطعومات راته ذکر کړي چې دا مشروبات روا دي او دا ناروا دي. ګوره دا اسکه روا، دا مسکه ناروا دي، شراب وغیره. د هغې نه شریعت چې دی منع کړې ده. ماکولات دي، ځینې شیان داسې دي چې موږ یې خورو،
ځینې روا دي نو دا اخرى او ځینې ناروا دي نو دا مخرى. نو دا مشروبات ماکولات وغیره چې ذکر کیږي قرآن کریم کې دا منع دي او دا روا دي او دا ناروا دي نو د دې شیانو ذکر پکې دی. څلورم معاملات دي مولوي صاحبانو. دا د دنیا ژوند دا به د بقرې په خلاصه کې تاسو ته وایم یوه د بقرې خلاصه چې دا زه درته سره کم وایم دا مو چې زده کړه انشاءالله دا ټول نظام جوړول دي. نظام سړی سره کم جوړوي د ځان نه شروع تر دنیا پورې په څه طریقه جوړېږي دا ټوله په بقره کې راته ذکر ده انشاءالله د بقرې په ابتدا کې به ووایو. نو قرآن کریم کې معاملات دي. انسان معاملې ته ضرورت لري اخیستلو خرڅولو ته ضرورت لري نو دلته به مسلې د بیع راته راوړي د اجارې مسله به راته راوړي د مداینت مسله به راته راوړي ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین همداسې ورپسې ځه د میراث مسایل به راته راوړي. او پنځم قرآن کریم کې زجر دی. دا زواجر چې رب العالمین ذکر کوي د څه شي دپاره د زواجرو کې مختلف فواید دي. زواجر کله ذکر کیږي لحفظ النفس دا زجر د دې دپاره دی چې دا د انسانانو نفوس څنګه وساتلی شي دا څنګه محفوظ شي. شریعت خدا نه دی چې بس سړي په سر ټوپک کې دا وډز مړی او یا توره راواخله ویوله نه. الله تعالی د انسانانو دا نفوس ساتي وینه د انسانانو بې ځایه توی نشي. نو چې وینه توی نشي نو الله تعالی قرآن کریم کې زواجر رالیږلي د پاره د حفظ د چا د نفوسو. نفوس سره کم وساتلی شي نو هلته زواجر دي. او د هغې زواجرو د جملې نه رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. دا قصاص ولې شریعت روا کړی دی چې یو سړي قتل وکړه بل دې پکې قتل شي. دا بل چې قتل کیږي نو په دې قتل کې مقصود حفظ د چا دی د نفس. دا زواجر د دې دپاره دي چې د انسانانو وینې محفوظ شي او دا توی نشي. کله ناکله مولوي صاحبانو زواجر راوړي او خپل رب العالمین فرمایي که نه دا د دې ځای نه راخیستلی شوی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. ای د عقلونو خاوندانو په قصاص کې ستاسو دپاره ژوند دی. دا چې قصاص راشي قصاص کې ژوند پروت دی آینده به څوک مړي نه کوي. او دویم کله ناکله زواجر وي لحفظ الاعراض د حفظ د اعراضو دپاره. دا د انسان عزت په څه طریقه وساتلی شي عزت د انسان سره کم محفوظ شي. نو د عزت د انسانانو د محفوظېدو دپاره رب العالمین چې دی زواجر رالیږلي. لکه مثلا مولوي صاحبانو حد د زنا الله تعالی دې موږ تاسو وساتي. یو سړی پورته شه زنا یې وکړه شریعت وایي وګوره چې شادي شده دی که غیر شادي شده. که شادي شده و سنګسار یې که که غیر شادي شدو په درو یې ووهه صحیح شوه. همدارنګې مولوي صاحبانو ورسره حد قذف دی. یو سړی دی راپورته شو په یو ښځه باندې څه شی ولګو تورې ولګو چې دا زناکاره ده. شریعت وایي دته پکار دا دي چې څلور ګواهان راولي او که ګواهان را نه وستل نو دی به په درو باندې وهلی کېږي. اوس دې ځایونو کې چې موږ او تاسو دا شریعت دغه رجمونه ذکر کړي دي چې رجم د زنا دی یا حد د زنا دی یا حد د قذف دی دا د څه شي دپاره دي. دا زناکار سړی ولې په درو وهلی کېږي دا زناکار سړی سنګساریږي ولې دا چا چې په چا تهمت ولګو هغه په درو ولې وهلی کېږي. وجه د هغې دا ده چې په دې زواجرو کې حفظ د اعراضو د عزتونو دی. دا زواجر چې وي نو آینده دپاره به څوک د چا عزت نه پیمالوي. څوک به پردۍ زنانه ته په سپکه نه ګوري څوک به په چا تهمتونه نه لګوي څوک به د زنا طرف ته قدم نه وړاندې کوي. ولې شریعت دی هلکه که دا غلط کار دی وکړه خو یا سنګساریږي او یا په درو وهلی کېږي. نو دا زواجر چې په قرآن کریم کې ذکر دي نو په دې کې کله مقصود حفظ د چا وي د اعراضو. د انسان عزت رب العالمین ته ډېر ګران دی چې د د عزت باید وساتلی شي او عزت د انسانانو چې محفوظیږي نو په چا محفوظیږي په زواجرو باندې. څلورم زواجر مولوي صاحبانو ذکر کیږي قرآن کریم کې په هغې کې مقصود څه شی دی د زواجرو هغه حفظ د اموالو دی. دا زواجر خدای تعالی قرآن کریم کې دې دپاره رالیږلي تنها اوس چې انسان ژوندی دی او عزت هم په ځای دی مال نه لري مال ته خلکو لوټ کړی خو بیا غرق دی او مال خو انسان ورته ضرورت لري. الله تعالی قرآن کریم کې زواجر رالیږلي دي چې د مالونو حفاظت هم وشي او د مالونو د حفاظت طریقه په څه شي باندې راځي. غل دی راغلی غلا یې وکړه او پردی مال یې ویوړه شریعت مطهره وایي چې لاس تې نه په مړوند کې کټ کړه. اوس دا د یو سړي لاس چې په مړوند کې کټ شه او دا خلکو ولیده چې پلاني غلا کړې وه او لاس یې په مړوند کې کټ شه نو آینده دپاره بل سړی غلا ته زړه نه ښه کوي. اوس دغه لاس کټ کېدل زواجر دی قرآن کریم کې ذکر دی او په دې کې مقصود څه شی دی حفظ د اموالو. مالونه د انسان سره کم محفوظ شي دا طریقه ده.
په دې طریقه باندې مالونه چې دی محفوظیږي. او کله مولوي صاحبانو رجم وي مقصود په هغې کې حفظ د شان او شوکت د اسلام وي. دا زواجر دي د پاره چې د اسلام د شان او شوکت او دبدبه همدغسې د خلکو په نظر کې لوړه وساتلی شي. لکه د هغې دپاره مثال قتل د چا دی؟ د مرتد. یو سړی اسلام نه واوړي د شریعت وایي 3 ورځې مهلت ورکړي، پوښتنې ترې وکړي چې د اسلام دې ولې پرېښوده. کیدای شي چا ورته شکونه اچولي، د هغې شکونو په وجه باندې د اسلام پرېښی. اوس چې کله د اسلام پرېښوده نو 3 ورځې بندي که، پوښتنې وکه قسم شو فبها. او که بندي نه شي نو شریعت وایي دا قتل کوي. دا مرتد سړی ولې قتلوي؟ دا دنیا کې لږ کافر ګرځي. همدا مسلمانانو ملک کې کافران اوسېږي، جزیه او ټکس ورکوي، شریعت وایي چې مه یې وژنه. او دا مرتد په باره کې شریعت وایي چې مړې کا. د دې وجه څه شی ده؟ د دې زجر راز څه شی دی؟ نو راز د پاره د قتل د مرتد هغه حفظ او ساتل د شان او شوکت د اسلام دی. اسلام دومره بهترین دینو چې ډېر یو سړی واوړېدو بل دین ته لاړو نو شریعت وایي قتل یې که، چې د دپاره بل سړی داسې کار ونه کړي. نو کله زواجر دې دپاره چې د اسلام شان او شوکت وساتلی شي ورباندې. او آداب د خلقیت مولوي صاحبانو نو بیا کله اصلاح د نفس قرآن کریم کې اصلاح د نفس راځي. په څه طریقه باندې نفس اصلاح کا؟ کله نا کله قرآن کریم کې آداب د معاشري وي، د خپله معاشره سره کم اصلاح کا. کله قرآن کریم کې سیاست مدني وي، ښار سره کم اصلاح کا، د ښاري اصلاح سره کم وکړه. نو دا ټول چې دی هغه آداب د چا دي؟ د خلقیت دي. نو دا هغه 15 اعلی مضامین وه چې دا ذکر دی په چا کې؟ په قرآن کریم کې. او نور مولوي صاحبانو څه نور وجوهات هم علماو ذکر کړي دي. څوک وایي مضامین مبینه په قرآن کریم کې علم المخاصمه ده. علم المخاصمه دا معنا چې د منکرینو سره دلایل سره کم وایي. او دا رنګې ورپسې چې دی علم الاحکام دی، عبادات وغیره. علم د تذکیر بآلاء الله دی، د الله تعالی د نعمتونو یادګیرنه. علم د تذکیر دی باس بعد الموت، د مرګ نه بعد خلک راپورته کېږي د هغې یادنه ده. دارنګې مولوي صاحبانو څوک کوي مضامین د قرآن کریم. قرآن کریم کې علم الاصول بیانېږي، علم الفروع بیانېږي، علم القصص والامثال بیانېږي، علم السلوک پکې بیانېږي، د طریقت علم د پاره د اصلاح د باطن. او څوک وایي د قرآن کریم مضامین صلاح د علم ده، صلاح د عمل ده، ترغیب و ترهیب دی. څوک وایي د قرآن کریم مضامین تخلیه ده، د هغه څه نه چې خدای تعالی پې ناراضه کېږي. او دغه رنګې تحلیه ده په هغه څه باندې چې الله تعالی پې خوشحالیږي. په کومو کارونو خدای تعالی خوشحالیږي هغه وکړه، ځان دې پې ښایسته کړه. د کومو کارونو باندې خدای تعالی ناراضه کېږي هغې نه دې ځان بند کړه، نو دې ته تخلیه ویلی کېږي. دا مضامین دي پکې. او ځینې علما بیا وایي چې قرآن کریم کې ټول مضامین چې بیانېږي هغه اثبات التوحید دی، بشارت دی، تخویفات دي، رسالت دی، جهاد دی او انفاق. یا احوال د خالقیت دي، یا احوال د تربیت دي، یا احوال د برکت دي، او یا احوال د قیامت. نهم مبحث مولوي صاحبانو قرآن کریم کې ځینې سلسلې بیانېږي. 7 سلسلې دي، 7 سلسلې دې ته سلاسل سبعه وایي فی القرآن. هغه 7 سلسلې چې قرآن کریم کې بیانېږي نو هغه سلسلې کمې کمې دي. اوله سلسله الدعاوی ده مولوي صاحبانو، یا سلسله کریم کې ځینې دعوی دي چې هغه دعوی خدای تعالی په دلایلو ثابت دي. هغه دعوی کومې دي؟ اول راشه دعوه توحید، دعوه د چا؟ دا د خدای تعالی د یووالي دعوه قرآن کریم کې ثابته ده، مختلف دلایل ورباندې رب العالمین راوړي. دا د یو. دویم دعوه د صدق القرآن ده. قرآن کریم د رب العالمین رښتینی کتاب دی او د هغې د صدق دپاره دلایل. دریمه دعوه د رسالت ده. څلورمه دعوه د بعث بعد الموت ده. کله ناکله قرآن کریم کې سلسله د دلایلو، سلسله د دلایلو څه معنی؟ دلایل رب العالمین په دعوو ذکر کوي. دا دلایل 2 قسمه دي. دلایل عقلیه راوړي، کله نقلیه دلایل راوړي، وحي دلایل راوړي، استقرائي دلایل راوړي. دا دلایل عقلیه یا کله آفاقي وي، کله انفسي وي، قرآن کریم کې شته. کله په استدلال کې عالم صغیر پیش کېږي، کله عالم کبیر پیش کېږي. دغه آفاقي دلایل کله دلایل سفلي وي مولوي صاحبانو، کله علمي وي، کله جلي وروسته دلایل کوم تاسو وایي الذي جعل لكم الارض فراشا. ځمکه دلیل دی، کوم دلیل؟ سفلي دلیل. کلام دې تاسو خلاص کړئ. دروازه خلاص کړئ. تاسو دې بیا ټول وسیله. دا دیو. دویم مولوي صاحبانو کله ناکله چې دې جوي دلایل وانزل من السماء ماء،
الله تعالی برن نازل کله اسمان دلیل کې پیش کې الذي جعل سشره والسماء بناء دا براشي ان شاء الله نو کله عقلي دلایل او کله نقلي دلایل عقلي دلایل د دې لپاره صاحب کله نفسي او کله باقي درې قسمه علوي دي او جوي دي او سلبي کله قران کریم کې سلسله د شکایات د تلاش شکایتونه خپل بندگان نه کړی لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء د تعالی د خلق وینا مو اوریدل چې ویل د تعالی فقیر دی او موږ څه شي غنیان یو دا سلسله د شکایت دا خبره د تعالی د شکایت په تور باندې کوي چې دا ذکر مو کوي کله قران کریم کې چې سلسله د ازاله الشبهات شبهي وي هغه شبهه رب العالمین د پکړې دا یې لپاره مثال لکه کل من کان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك دا استبراش جبريل السلام خلق شبهه لرده هغه شبهه په دې آیت کې راغلي سليمان عليه السلام باندې شبهه وعياذ بالله چې صاحب د رب العالمین د پکې چې وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر نسخ باندې شبهه هغه پکې ما نسخ من آیت راعنا باندې شبهه يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا د کېدیو د بیت المقدس بارک شبهه هغه راته د پکې الله المشرق والمغرب بنظم سلسله التخفيفات د تعالی کله د خپل بندگان یې کله تخفیف دنیوي او کله تخفیف اخروی کله تخفیف دنیوي او کله تخفیف اخروی دنیا عذابونه کله بندگان یې رب العالمین کله د آخرت عذابونه لري نو دې سلسله التخفيفات یو عنوان کې باندې موږ وایو چې دې ګور تخفیف او بیا وایو چې دا دنیوي تخفیف دی او اخروی تخفیف دی شپږم سلسله التسلیات کله الله تعالی د نبی اسلام امت ته تسلی ورکړي کله نبی اسلام ته تسلی ورکړي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه ما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم تاسو ته ګمان کوئ چې موږ جنت ته نه وځو د مکرم په حال برابر نه دا تسلی ور چاته د امت ته نو دې ته ویل کېږي سلسله د چا تسلیات دا هغه سلاسل چې قران کریم کې ذکر اجمالا مداهنه چې ده موږ تاسو بیان وکړو لسم مبحث په تقدیم الفاتحه علی جميع القرآن دا فاتحه په ټول قران کریم باندې مقدمه ولې شو د دې وجه څه شي سره د دې چې فاتحه شریف مولوی صاحبانو په ترتیب نزولی کې علما کې دا 15 نمبر صورت ده چې کله 15 نمبر صورت ده نو بیا وجه څه شي دا چې په ترتیب عثماني کې فاتحه قران کریم په اول ځای کې راوړل شو د کې راس شي یو جناب علماء کرام دي درې وجه دې لپاره بیانې یو وجه دا وایي دا ترتیب عثماني چې دا موافق دی د لوح محفوظ سره اگر چې بعض سورتونه به اوس نازل شوي وي په لوح محفوظ کې قران کریم وي په دغه ترتیب وو نو بیا وایي دا فاتحه چې مقدم شوې ده د دې وجه نه چې دا په لوح محفوظ کې مقدمه وه نو کله ته وایي چې دې څنګه معلومات وشو چې دا په لوح محفوظ کې اول سورت دا او دویم دا دی دریم دا دی څلورم دا دی وایي دا معلومات بیا د جمع په دوران کې چې صحابه کرامو ته شوی نو دا په القاګانو کشوف او په الهاماتو باندې الله تعالی ورته د لوح محفوظ څخه نرام کشف کړل او بیا چې دغه مطابق د چې د سورتونو باندې راځي دویم قول علما دا ذکر کوي فاتحه مقدمه کړه وجه دا چې فاتحه د ټول قران کریم د لپاره اجمال ده او قران کریم دغه لپاره تفصیل ده او اجمال مقدمه په تفصیل باندې نو د دې وجه نه فاتحه مقدمه کړه دا چې فاتحه د ټول قران کریم د لپاره اجمال ده نو طریقه د اجمال څه شی ده یو طریقه علما دا ذکر کوي چې ټول قران کریم د اوه شیانو نه بحث کوي تفصیلا
او دا قوان فاتحه کی ذکر اجمالا قرآن کریم بحث کی منصبات و اثبات ربوبیت رب العالمین قرآن شریف بحث کی منصبات و بیان رحمت قرآن کریم کی دا بحث ہے دنیا کو رتام امتحان قرآن کریم کی عبادات ذکر ہے اور عبادت ته شیطان نه پری استعانت پکار ہے د تعالی حکومت والے قرآن کریم کی عاجزی در رب العالمین تب عاجزی کے بندا قرآن کریم کے اللہ تعالی خپل انعامات ذکر کړي چې ګور انعامات دي یو په ځینو بندګانو باندې نعمتونه کړي او قرآن کریم کے اللہ تعالی د پاک او سپیشلی عقیدی منکرین بیانوي چې څه خلک شته چې د دې عقیدی منکرین دي او دا ټول په فاتحه کې ذکر دي دی فاتحه کې چې موږ تاسو تران د ربوبیت اثبات رب العالمین او دغه یووالي الحمدلله رب العالمین اجمال د ټول عالم تربیت رب العالمین کړی نو د دې تفصیل د سورۃ البقره د سر نه شروع ده تر مائده پورې وو منزلونه د قران کریم د مائده نه اخوا ته دویم منزل شروع کیږي نو الته مولوی صاحبانو قران کریم کې هغه بیان او فاتحه کې اجمال راغی دویم قران کریم کې بیان د رحمت عامه او خاصه ده عام رحمت او خاص رحمت داغی ذکر رب العالمین پاک رحمان الرحیم کی کرے قرآن کریم کی احوال قیامت بیان داغی اجمال مالک یوم الدین کی ذکر ہے قرآن کریم کے دا عبادت و استعانت بیان داغی ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی رہے قرآن کریم کی تضرع الاللہ و طلاق عاجزین داغی بیان بین الصراط المستقیم کی رہے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں ذکر ہو دلتا ذکر شتد صراط الذین انعمت علیہم قرآن کریم کے منکرین متعقدین توحید ذکر ہو دلتا ذکر شتد رب العالمین فرمائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دائیو طریقہ دویمہ طریقہ تمام قرآن کریم بسرور سجون و بسرور علوم مشتمل ہے احوال خالقیت رب کریم د خالقیت ذکر احوال د تربیت احوال د برکت او احوال د قیامت او دا ټول قرآن کریم کې شته په فاتحه کې شته الحمدلله رب العالمین دا غي ذکر دی او دا چې الرحمن الرحیم کې احوال د برکت راته ذکر کوي مالک یوم الدین کے احوال قیامت رات ذکر کئی امدارنگی مولی صاحبان بلا طریقہ دے اجمال دادا جو قرآن کریم کو اوشیاء مشتمل دے اوامر نواہی وعظنا وعداد قصص احکام صلاح ناسخ و منسوخ جدا اوج بڑی اور سورۃ فاتحہ کو ہوا ہے تنری اور ټول قرآن کریم کې بحث د دې اوشیاء نو پدی وجه باندې فاتحه چې د ټول قرآن کریم اجمال ده او یا سرورت طریقہ علماء کرام دا ذکر کی چې الحمدللہ پدی کی اشارہ د امر بالحمد تا او نه د پکې ضد حمد تا الحمدللہ کے امر دے محمد رب العالمین او نہیں پکید ضد حمد چاہنا شکریہ رب العالمین کی قصص دے اعجاز مخلوق ومالک یوم الدین کے وعد ہم دے وعید ہم دے بشارت ہم پکید و تقویف ہم پکید بصراط المستقیم کے امثال دی ورد لی خلق اللہ اقبلہ کی منعم علیہم دارنگی پارام تعلیم کی دا خبر ذکر دا شریعت دوی ناسخ اتن دا منعم علیہم شریعت دا ناسخ دے بغیر المغضوب علیہم والضالین کی اشارتی تا دا شرائع دا کی خلق چلے دا منصوب دی او شریعت زمونگا دا کی دا پارا چلے دا ناسخ دے
دا وروسته نور انشاءالله وایو. آخري خبرې ته راځي مولوي صاحبانو د قرآن کریم سورتونه اتفاقا یو سل څوارلس دي. و مراد دې کې د اتفاق نه اتفاق ته اهل سنت والجماعت دی. شیعهګان د ځینو ځایونو سورتونو هم پایل دي. وایي څلورې سپارې مې چې هغې کې د علي رضي الله عنه مناقبو عثمان رضي الله عنه یې هغه لرې کړي دي. عیاذ بالله. رکوعات د قرآن کریم دي کې دوه قوله دي. په قول د بعضو باندې 540 رکوعګانې دي. آیتونه د قرآن کریم عند العامة والجماهیر د جمهور علماء په نسبت باندې 6,600 دي. 6,600 ګرچې رایې پکې د علماء پورې شته. کلمات د قرآن کریم مولوي صاحبانو 6,430 کلمات د قرآن کریم کې دا یو کلمه چې راوړل کېږي. حروف د قرآن کریم چې دی 3,21,208 حروف دي. 3,21,208 زورونه په قرآن کریم کې فتحه چې ورته وایي 52,203 پیشونه په قرآن کریم کې نو دا علماء لیکي چې دا او فتحې سره یو شی دي. زیرونه په قرآن کریم کې چې دی کسره 9,503 نکات د قرآن کریم 1,15,640 مدونه د قرآن کریم 1,119 شرطونه د قرآن کریم 1,253 معانقې په قرآن کریم کې عند المتاخرین دا 18 دي او د متقدمینو په نسبت 15 دي او په دې په مطابق 14 دي. سجدې په قرآن کریم کې عند ابي حنیفه 14 دي. اختلاف دی په سجدې د سورۃ الحج. احناف وایي چې دا سجده د تلاوت نه ده، تحقیق به انشاءالله وکړو. او نور علماء چې دا سجده د تلاوت کوي. نو دا خلاصه و د مقدمې د قرآن کریم چې تاسو ته ما ذکر کړل مو شباب قرآن کریم کې دا مقدمه ده. دا چې فاتحه او د فاتحې تفسیر تاسو له کوو کې انشاءالله وستوي. اللهم صل على سيدنا محمد.